أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم نعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سورة التوبة 101 نمبر آیات. په دې آیات کې د هغه منافقینو باس ته چې کوم د منافقت مهارت بدې لیول باندې و دومره تجربه کارو چې نبی علیہ السلام د آخري وخت پورې د هغوی د خبرو د هغوی د کارونو نه د دوی نفاق معلوم نه کړ. یعنې دوی په منافقت کې انتهایی لویه تجربه لرله او خپل منافقت کې یو حد پورې یو کمال ته رسېدلي وو. د دې نه مخکې چې کوم منافقینو د هغوی د خبرونو د کارونو نه نبی علیہ السلام معلوم کړي وو چې دا منافقین دي، د هغې ذکر وړاندې وشو. اوس د هغه کامل منافقینو ذکر دی چې کوم معلومول د نبی علیه السلام د وس خبره هم نه وه، ډېر ګرانه وه، ډېره مشکله وه. دغه منافقین چې کوم دی بانډو کې هم اوسېدل او دا په ښاریه کې هم اوسېدل، بدواڼو کې اوسېدل. نو اوس د هغې بیان دی. الله تعالی وایي وممن او بعضې د هغه چا نه حولکم چې تیر چاپېره ستاسو دي من الاعراب د بانډو والاونه منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه اهل د مدینه والاونه هم مرضوا على النفاق حمشواله کله په منافقت باندې دسه مرضوا دسه حمشواله ته ویل کېږي چې دومره په کمال سره حمشواله کول چې باغې باندې قطعا د دوی د راز نه خبر نشي د منافقین دي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته لا تعلمهم تین پیجنی، یعنی د هغې منافقت دومره لوی دی چې ستا دپاره معلومول هم مشکل دی، ته نشي معلومولی. نحن نعلمهم موږ یې پیژنو، الله تعالی وایي موږ ته معلوم دی. سنعذبهم زرد چې موږ به عذاب ورکړو دوی ته مرتین دوه پیرې. دغه کامل منافقین چې کوم ستا د وس نه هم د هغې پیژنګلو بهر د مشکل له الله وایي تا ته که نه دي معلوم نو خیر ما ته خو معلوم دي او زه به دوی له سزا هم دوه پیرې ورکړم. دوه پیرې سزا په دې طریقه باندې ده. یوه سزا یې د منافقت چې نور منافقینو په شان ته منافقین دا هم شو، او دویمه سزا چې کوم ده د کمال منافقت ده چې منافقت کې ډېره غټه ډیګري کړل، ډېر تکړه شوي دي او ډېر مخکې تللي دي. نو په دې طریقه باندې سزا به یې هم ډبل شي. ډبل سزا به دې ته څنګه میلاویږي؟ ډبل سزا په دې لیول باندې ده چې منافقین دې ته ویل کېږي د اسلام سره محبت نه لري، د الله تعالی د دین سره وفادار او مخلص نه، خو د مسلمانانو د یری نه د اسلامي لباس اختیار کړی، د مسلمانانو ځینې اعمال اختیار کړي لکه مونځ شو، روژه شوه یا ظاهري شکل جوړول شو، دا د مسلمانانو د یری نه کړي، صرف په دې خاطر چې مسلمانان زموږ سره د کافرانو غوندې کې معامله ونه کړي د دې یری نه. اوس دوی ته به سزا ډبل دې طریقه باندې میلاویږي. یو سزا چې ده نو دنیاوي ده او بله برزخي ده. دنیاوي سزا چې کوم ده یوه خدا ده چې همیشه به دوی په دې سوچ او غم کې پراته چې زموږ د راز چې ته مسلمانان خبر نشي. د خپل د منافقت راز په پټولو کې به مسلسل دوی فکرمن او غمجنې په هر شي باندې به کړک نظر ساتي، خیال به ساتي، سوچ فکر کې به اخته اجازه نه زموږ راز نستو خبر شي او مسلمانانو ته اطلاع ورکړي چې دا خلک مسلمانان نه دي. یو فکرمن دي دا شو، دا ځان له مستقل عذاب دی. او دویم غم یې دا دی چې د اسلام سره محبت نه لري، بیا هم د مسلمانانو د یری نه د مسلمانانو تعظیم او احترام لزي، په عباداتو کې ورسره حصه اخلي، په ځینو غزواتو جهادونو کې ورسره حصه اخلي، حجونو له ورسره ځي د اعتبار جوړولو دپاره او د دغه اعمالو سره یې سره د محبت شته نه، صرف اعتماد جوړوي، د اعتماد په خاطر دا کار کوي. نو چې کله سړی یو کار د ډله نه او کوي نو دا ځان له عذاب د مصیبت چړې نه غواړي سړی کوي. دوی مسلمانانو سره کرکه او نفرت ده، لیکن د دې باوجود تعظیم کوي د مجبورن، نو دغه تعظیمي ځان له سزا شوه دوی دپاره. نو دې دپاره به دنیاوي سزا ډبل میلاو شي په دغه طریقه باندې. ډبل سزا چې کوم ده دنیاوي شوه چې دغه دوه طریقو باندې به ته میلاویږي. دویمه سزا چې کوم ده برزخي ده. برزخي سزا، برزخ څه ته ویل کېږي؟ د برزخ خپله معنی ده پرده، وبینهما برزخ، د دې دواړو دریابونو منځ کې باریکه پرده ده. قرآن چې څنګه ذکر کړی دی
نو د سړی چې کله وفات شي انسان چې د دنیا نه لاړ شي نو د کافرانو عقیده خو دا ده چې دا ختم شو لیکن د مسلمانانو عقیده خو دا چېرته نه ده چې دا ختم شو بلکې د یو جهان نه بل جهان ته سفر وشو اوس د یو داسې ژوند سره مخامخ شو چې دغه ژوند د دنیا د ژوند نه هم بېل ځان لري دنیا کې چې څنګه ژوند انسان ته ګرمي یخني محسوسېږي په امتحان کې پروت په اعمالو په شرعي احکام باندې مکلف اوسېږي نو اوس د مرګ نه بعد دغه سلسله دې کټ شو نه جسماني ضروريات شته دی نه یې جسم ترقي کولی شي او نه د هیڅ قسم شرعي احکامو پابند دی په دغه ذهن کې دغه شان ده کې دغه سړی دغه حال کې دی نو دا د قیامت نه هم لري دی قیامت دغه خو د قیامت هم نه دی قیامت خو وروسته ځان له بل منظر دی نه ګویا چې د دنیا د ژوند نه هم او د آخرت د ژوند نه هم په یو بل ژوند کې پروت دی ګویا چې په یو پرده کې راباندې ځان له ژوند دی او دغه ژوند داسې انداز دی چې د عقل سره د ادراک کول ممکن هم نه دي سړی به دی کې عقلي خبر قصې لټوي چې هلکه د قبر کې دی څنګه پروت دی هغسې دی داسې دی خبرې اوري نه اوري عقل یې مني نه مني داسې قصې نو په دې کې د مفسرینو او د محدثینو بحث دې لیول باندې دی چې د ژوند دنیاوي ژوند باره کې د انسان عقل تر یو حده پورې کار کوي چلیږي ځکه د دنیا نظام په اسباب باندې دی لیکن د آخرت نظام په اسباب باندې نه دی آخرت باره کې نبی علیه السلام بیان کړی دی چې هغې د جنت احوال یې هم داسې دي چې نه یو سترګې لیدلې دي د وسه نه یو ذهن د هغې فکر کړی دی او نه یو غوږ د هغې پور احوال اورېدلی دي یعنې داسې ناشنا حالات دي د هغې بیا د جنت او د جهنم چې کوم تفصیلي بحثونه دي نو واقع چې هم د انسان د حواسو نه ورخ خبرې دي ډېرې ګرانې خبرې دي انسان دنیاوي حواس هغه پوره حاصلولی هم نشي دا دلیل دې خبرې ده چې د آخرت احوال په عقل سره معلومول دا مشکل نه کېږي د کوم ځای نه به معلومې د الله تعالی د آسماني دین او آسماني وحي په ذریعه به معلومې همدغه وجه چې وحي باندې د مسلمانانو عقیده د کافرانو پې نشته کافران د آخرت احوال په عقل سره نشي معلومولی هغوی دې لاره کې فاتران نو دغه ترتیب سره قبر چې کوم دی برزخي زندگی دا د قیامت مقدمات دي اولنې سری دی قیامت به وروسته راځي خو چې کله انسان مړ شو بس د قیامت احوال شروع شو قیامت هغه ابتدا وشوله یو حدیث مبارک هم داسې دی چې من ماته فقد قامت علیه القیامه سړی چې مړ شو داسې ووایي چې قیامت په ده باندې قایم شو نو چې کله دې ابتدایي مرحلې ته داخل شي بیا علامه سیوطي رحمه الله فرمایي چې په دې حال دې ته برزخ ژوند ویلی کېږي بیا دا برزخ چې کوم دی دا په درې قسمه باندې دی اول قسم چې کوم دی نو هغه ته برزخ مکاني ویلی کېږي چې د ده جسم په الحال په څه ځای کې پروت دی برزخ مکاني چې کوم دی دا د خاورې قبر هم کېدی شي د ځناورو خېټ هم کېدی شي سمندر هم کېدی شي د میانو خېټ هم کېدی شي د مرغانو ججوري هم کېدلی شي یعنې دا لازمه نه ده چې د انسان جسم په کوم ځای کې پروت وي نو مختلفو ځایونو کې کېدلی شي ځینې انسانان به داسې چې حیواناتو به خوړلي ځینې به داسې سمندرونو به ډوب کړي ځینې به داسې چې په خاورو کې به ښخ شوي داسې مختلف مرحلې شوي علامه سیوطي رحمه الله وایي چې دا قبر به یا د برزخ چې کوم دی نو درې قسمونه دي نو یو برزخ مکاني دی او به د برزخ مکاني ډېر احوال شو چې قبر هم کېدی شي مختلف احوال یې کېدی شي خو دغه ټول احوال په برزخ مکاني کې راځي دویم چې کوم دی نو برزخ حالي دی چې په دې حالات کې به دا مړی اوس څنګه پروت څه چل به یې کړی یعنې دا په کم حالات کې نو دغه حالتونه د دې مړي دپاره دوه قسمه دي اما منعما و اما معذبا دې مړي ته په الحال یا عذاب میلاویږي یا به ورته نعمتونه میلاویږي که شهید یي نیک انسان بیا به ورته نعمتونه میلاویږي که دا مجرم ګناهګار یا به ورته عذاب میلاویږي نو دا د دې دپاره برزخي حالي شو دریم چې دی برزخ زمانی دی چې په الحال دا مړه چې په دې قبر کې په برزخ کې پروت دا کومه زمانه ده نو په دغه حوالې سره په الحال ډېر مړي داسې دي چې په برزخ کې پراته دي د موجوده من چې کوم ناس یو دا وخت د هغوی دپاره برزخي حالي دی خو زمونږ دپاره دغه برزخي زماني دی خو زمونږ دپاره برزخي زماني نه دی ځکه موږ ژوندي یو موږ له دغې احوالو ته داخل شوي نه یو په الحال دا درې احوالې شو نو په درې احوالو کې چې کوم دی اما معذبا یا به عذاب میلاویږي نو دې نه معلومیږي دا چې هر مړی داسې نه دی چې هېڅ یو مړی داسې نشته دی چې هغې ته عذاب هم نه میلاویږي او هغې ته نعمتونه هم نه میلاویږي دغه شان دی کې معطل پروت دی داسې مړی نه او دویمه خبره دا ده چې هر مړی په کم سے کم چې پروت دی دغه برزخي مکاني دی
نو بیا دا په قبر کې کېدی شي، په عرض کې کېدی شي. دې صورتونو کې هغه ناجایز بحثونه چې یاره زما عقل رالی نه رالی ټول مسترد دي. شریعت چې کوم حد پورې نشاندهي کړي هغه ټیم پورې په هر مسلمان باندې منل لازمي دي، او د کوم ځای پورې چې بحث نه دی کړی په هغې کې بحث کولو ضرورت هم نشته. نو د دې قسم منافقین چې د دوی دا منافقت ډېر کمالي منافقت دی، معلومول د نبي علیه السلام د وس نه هم بار دي. الله ته معلوم دی، د وحي په ذریعه معلومیږي، نور مشکل دی. نو دې کسانو دپاره خبرداری دی چې په دنیا کې به تاسو مستقل په دې غم کې الله تعالی ساتي چې زمونږ د رازونو نه څوک خبر نشي. ټول عمر به د مسلمانانو بېځې متازي غلامي کوئ، حالانکې تاسو دغې پابند دغې عقیدې والا یې هم نه، او چې کله مړه شئ نو بیا به معذبانې مستقیل عذاب ته میلاویږي. الله وایي دغه دوه قسم عذابونو نه وروسته ثم يردون الى عذاب عظیم، بیا به واپس کړی شي عذاب عظیم ته. دې نه مراد د آخرت عذاب دی چې جهنم دی. دا دوه عذابونه چې کله تېر شي، یو دنیاوي او دویم برزخي، نو هغې نه بعد به دی چېرته لاړ شي؟ عذاب عظیم ته به لاړ شي چې هغه جهنم دی. اوس هغه خلک چې کوم فرق باطله او کې څوک ځینې خلک داسې شته چې هغه منکرین د عذاب دي. نو منکرین د عذاب په دې ځای کې هغې معنا به څنګه کوي؟ سنعذبهم مرتين، موږ دوی د دوه پیاري عذاب ورکړو، بیا به یې جهنم ته ورسوو. نو هغه به څنګه معنا کوي؟ بیا هغوی ته پته ده چې هغوی څه تعبیرونه پکې کولی شي، لیکن دغه تعبیرونه د شریعت موافق نه دي. دا دې ځای نه پورې د کاملو منافقینو ذکر شو. د دې نه اخوا چې کوم دی د هغې ډلې ذکر دی چې کومه ډله جهاد کې حاضره نه شوه، لیکن دغه ډله چې ونو کافران هم نه و، معذور خلک هم نه و، دا صحیح مؤمنان و، لیکن دې وخت کې د سستي سره وشوه. تبوک جنگ نه چې کوم خلک پاتې شوي نو د هغې تقریبا 15 قسمونه و. چونکې مخکې موږ ویلو چې تبوک جنگ دا داسې جنګ و چې یو به ګرمۍ کې و، یو د دشمن قوت ډېر زیات و، دویم د داسې منظم حکومت سره جنگ و چې هغوی ډېر جنګي تربیتونه هغوی ډېر په منظم انداز باندې کړي وو، او ډېرې عجبه اسلحې لرلې. په دغې حوالې سره دا جنګ ډېر مشکل معلومېده. نو مدینه منوره کې نبي علیه السلام عام اعلان کړی و چې ټول مسلمانان مجاهدین در راوځي او چې هېڅوک هم پاتې نشي سوا د معذورین نه. د عام اعلان تقاضا دا و چې هر کس راوتلی وي او څوک پاتې شوی نه وي. نو په دې کې اول نمبر خلک هغه و چې د نبي علیه السلام په وینا باندې فوري حاضر شو، کلک مؤمنان. د دې تفقیق ذکر وړاندې شوی دی. دویم قسم خلک داسې و چې مسلمانانو او خو د اول سر کې شک او تردد کاو چې لاړ شو که لاړ نه شو، بیا راووتل او د دې مسلمانانو سره مجاهدینو سره ملګري شو لاړ. تقریبا کم خلک چې تلې د دې تعداد تقریبا 150,000 پورې و. دا ډېر لوی قوت په دې ځل باندې د مسلمانانو چې د کافرانو سره مخامخ شو. دا دوه قسمه ډلې شولې. درېیمه ډله دا و چې هغه معذورینو بالکل جهاد ته تللی نه شو. د هغې ذکر هم وړاندې شوی دی چې لیس علی الضعفاء حرج، په دې ضعیفو خلکو باندې څه ملامتیا نشته دی چې هغوی د جهاد ته لاړ شي. نو معذورین خو هم پاتې شو. بیا دې کې څلورم نمبر خلک چې کلک منافقانو چې د اسلام نه مطمئن نه و بلکې دشمنان وو، ظاهري شکل اسلامي جوړ کړی و. نو مخکې زیات بحثونه هم د څلورمې ډلې وشو. پنځم نمبر خلک هغه دي چې کم مؤمنان دي لیکن سستۍ د وجې نه جهاد ته نه وتلي. نو اوس په دې وخت کې د دې ځګین کې واخرون اعترفوا بذنوبهم، د هغه خلکو ذکر دی چې کم مسلمانان دي لیکن دغه مسلمانان د ځینې سستۍ په وجه باندې د جهاد کې حاضر نشو. اوس د هغې حکم ذکر کېږي. نو دغه کسان چې د جهاد د تلي نه دي او مؤمنان هم دي سستي کړې ده. مفسرینو لیکلي چې دا ټول 10 کسانو په 10 کسانو کې چې کم دي 9 کسان داسې وو چې هغوی په خپل کار باندې دومره زیات پښیمانه وو چې د مسجد نبي په ستنو پورې ځانونه تړلي وو او توبې ایستلې او ویلې چې موږ نبي علیه السلام ته چې څو پورې اطلاع نه میلاو شوي او زموږ باره کې آسماني حکم نه راغلی توبې قبوله، دغې پورې موږ به ستنو ته ولاړ یو تر دې چې یو ورځ بیسته وفات شو. لیکن ځان پرانیزو نه، ځان له په خپله باندې سزا ورکوو ځکه موږ جرم کړی دی. نو 9 کسان پکې داسې د 9 کسانو کې صرف یو کس داسې دی چې د هغه په نوم کې مفسرینو اتفاق دی چې هغه ابو لبابه رضی الله تعالی عنه دی. باقي په نومونو کې کافي اختلاف دی، صحیح دغه اتفاق نشته. مختلف نمونه تاریخ نقل کړي دي لیکن په یو نوم کې اتفاق شته. 3 کسان به داسې شو، 2 کسان خدای شو
درې کسان پکې داسې وو چې هغوی پښیمانه وو لیکن ستنو پورې ځانونه ونه تړل همدغه شان په کورونو کې ناست پښیمانه او دغه خلک چې نبی علیه السلام نه اجازه هم نه واخیستلې جهاد کې هم یې سوا نه اخیستله وروسته ډېر پښیمانه نو به د اول سر کې چې کوم دی د هغه خلکو ذکر کېږي چې کوم ستنو پورې تړلی شوي خلک الله تعالی وایي واخرون او نور کسان دي نه اعترفوا بذنوبهم چې هغوی اقرار کړلی د خپلو ګناهونو دې ځکه کې دوه ګناهونه دي یو دا ده چې تبوک په جهاد کې سوا نه اخیستله نبي علیه السلام هم اعلان کړی و نو په دې وجه باندې دا فرض عین و او دویم د منافقینو سره موافقت راغی پکې ناستلو کې د منافقینو تعداد یې سیوا کړو اکثریت سیوا شو دا دوه جرمونه دوی نه وشو الله تعالی وایي خلطوا عملا صالحا واخر سیئا دا داسې کسان دي چې ګډ کړی دی عملا صالحا نیک عمل واخرا سیئا او نور عمل بد یعنی داسې کار یې کړل چې ښه عملونه هم شته او بد عملونه هم کړلي نو ښه عملونو او د بد عملونو ګډ وډ مالک دی داسې مطلب شو اوس عملا نیک عمل یې څه شی دی د دوی ایمان د دوی منځونه د دوی روجې د دې تبوک د جنګ نه مخکې د دوی جهادونه غزوات دا نیک عمل او بیا کوم چې سیئا بد کار و هغه تبوک د جنګ نه پاتې کېدل او د منافقینو سره ظاهري ناسته کول دی بد عمل دی نو دی بارک الله وی عسى الله نزدې د الله تعالی ان يتوب عليهم چې توبه قبول شي ان يتوب عليهم چې قبول کړي توبه ردوي ان الله غفور رحيم یقین الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې نو دی آیات نه ردوي د توبې قبل اول وغه اظهار وشي چې توبه قبول شي دا آیاتونه تقریبا د شپې په حصہ کې نازل شوی کله چې نازل شنو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته پیغام وایي چې د دې کسانو توبه قبول شوی ده اگر چې د دې مخکې نبی علیہ السلام په دې بس لاړ مسجد نبی کې چې د احوال ولیدل چې ځانونه تړلې نبی علیہ السلام ویل چې دی بخپل باندې ځانونه تړلې دا جرم چې چونکې لوی دی نو زی بخپل لاس کوله وهل نشي ترسو برج الله تعالی دې باره کې حکم را لګل نه د ماسوتن مازد نو وروسته د شپې په حصہ کې حکم راغی چې دوی توبه قبول شي صحابه کرام لاړ په دې بس او دوی ته زیره واورو نو ابو لبابا رضی الله تعالی عنہ کې ویل چې یاره چې نبی علیہ السلام په خپل لاس باندې کولاو کړی نه ما دې بل څوک نه کولاو زما توبه قبول هم ده زه کوته تللی شم بیا هم نظم دغه شان بلستاني ته یم سحر منزل چې کله نبی علیہ السلام لاړ نو یې کولاو خپل لاس باندې او د کوړه واپس نو الله تعالی و ان الله غفور رحیم یقین الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې دی د الله تعالی دو صفاتي نمونه په تور دلیل باندې ذکر شو چې دوی الله تعالی معاف کړی دي او ترغیب د شو د دې خبرې د فارج کې څوک هم داسې کارونه دی وشي توبه وباسي توبه دروازې بند نه دي الله تعالی معاف کوي د دې واقع نو وروسته دغه صحابه کرام خپل ټول مالونه راوړل نبی علیہ السلام مخې ته پیش کړ او ورته ویل چې الله تعالی مونږ د دومره لوی ګناه معافي اعلان زموږ ته وکړو او دغه معافي چې هغه معافي د قران مستقیل آیات په ذریعہ باندې وشوله نو موږ غواړو چې د خپل مالونه ټول د الله تعالی بلار کې استګي خیراتي کو د شکرې په تور باندې نبی علیہ السلام دا قبول نکړه دغه ټیم کې الله تعالی دا آیات نازل کړي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها واخل د دوی د مالونو نه صدقه تطهرهم چې پاکي دوی لرا وتزكيهم او پاکیزه کې دوی لرا دا مترادف الفاظ دی بل لپاره تاکید دی نو بده ځکه کې نبی علیہ السلام ته حکم د چې د دې مالونو نه واخله قبول یې تکا د اموالهم نمک من ټکی راوړل من په معنا د باز سره دی د خلکو ټول مالونه پیش کړي دا ټول پکې واله نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته حکم وکړي چې ته پاسي واله ټول ته مال نبی علیہ السلام د دغه نه درې مې سمال قبول کو د هر یو کس د مال نه درې مې سره واخیستله او دوی سیو ته واپس کړي د کوړه بیس سبا کور کې به هم نور ضرورت د کوړه حواله دی باره کې الله تعالی وایي چې تطهرهم چې پاکي دوی لره او پاکیزه کې بیا به د مال سره نو بده کې سوال دا دی چې توبه قبول شي خو دې پاک شو صدقه باندې بیا څنګه پاکيږي جواب د هغه معرب القرآن دا ذکر کړی دی چې کله انسان ګناه وکړي د ګناه نه بعد توبه وباسي او دا توبه قبول هم شي لیکن د ګناه خپل سپیر آثار د چې په انسان باندې بیا هم موجود دي هغه آثار دا د چې بده کې بد مال محبت غالب کیږي دغه شان د کې زړه کې به صفائی د ایمان د نورانیت د کمزوري کیږي د ګناونو سره اگر چې توبه هم قبول شي نو چې کله دغه باطینی کوم امراض د هغه د محبت د مال له
یا د ایمان کمزوري ده نو دا چې کرته لري کې نو صدقې سره به لري کې نو مخکې اگر چې توبه قبول شو لیکن د نور فائدو حاصلول لپاره چې باطنی پاکیزه شي اخلاق پاکیزه شي د دې واقع نه بعد د دنیا د مال سره محبت پیدا نشي الله تعالی وایي دغه مقصد د پاره د دوی نه مال قبول کړي چې پاک شي وصلی علیهم او دعاګانې کوي دوی ته دعاګانې ورته کوي د نبی رسول الله په دې ځکه کې امر دی چې کم کس تعالی مال لاور صدقې به تور کغه زکاتی کغه عشر کغه خیراتی مالی نو دې خلکو ته دعاګانې کوي نو بده کې د مفسرین بیا لګون ته اختلاف د چې اې دعا کول د نبی رسول الله د پاره څنګه او د امت لپاره څنګه وي نو د اکثر اورای دا د چې د اسلامی امیر د مسلمانانو مذهبي اسلامی امیر چې کم چې شرعي امیر ټاکل شوی هغه د مسلمانانو نه مال چې کم دی زکات عشر او خیراتونه د به تراجمه کوي را غونډي به دي دا هغه فریضه ده او چې کله مسلمانان د اواله کوي نو د اسلامی امیر د لپاره لازمی حکم دا دی چې دا به دعاګانې هم کوي لیکن دغه دعاګانې د ځینې علما په نظر باندې واجب دي چې دا به دعا د خلکو د لپاره لازمی کوي او ځینې علما راي دا د حکم استحبابي دی مستحب دا رج دعا ورغواړي لازم او فرض نه ده ان صلاتک یقینا دعاګانې است سکن لهم اطمینان دی ردوی د لپاره دلته صلات په معنا د دعاګانو سره دی او په دې وجه باندې یو حدیث کې ځینې احادیثو کې داسې هم د نبی علیه السلام هغه د لپاره دعاګانې غوښتلې نه په لبه د صلات سره غوښتلې نو د دې وجه صلات چې کوم دی دا مخصوص د انبیانو سره کله دې زمانه کې اسلامي امیر د خپل خلکو د لپاره دعاګانې غواړي نو اللهم صل علی فلان د سن شي ویل دا لفظ مخصوص د نبی علیه السلام سره البته دې لفظ په ځمانه باندې نور الفاظ استعمالوي نو صلات خو چې څلور معنی دي نو دغه صلات دلته کې معنی چې کوم ده هغه دعا ده الله تعالی د رحمت دعاګانې کول الله تعالی نبی علیه السلام ته وی وصلی علیهم او دعاګانې د رحمت کوي د دوی د لپاره یقینا ستا دعاګانې سکن لهم اطمینان د دوی د لپاره د دې زړونو ته اطمینان حاصلېږي او خوشحاليږي والله سميع عليم الله تعالی اوریدونکی دی